اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مسلمانانو ورونو ته یو خصوصي پیغام ورکوم چې زمونږ د مسلمانانو 40 غنټې ژوند د نبی علیه السلام سنت طریقو باندې شي. نو دا 40 غنټې به زمونږ په عبادت کې حسابږي چې مونږ شپې وده کوو چې نبی علیه السلام په طریقه باندې وده شو، قبلې طرف مخه کو لاس خی لاس مخ ته کیو، نو دا او په سنت طریقه وده شو، نو دا خوب هم په عبادت کې شو. بیا چې خوراک کړو نبی علیه السلام په سنت طریقه باندې یې کړو، دا خوراک هم عبادت شو. چې کور نه وځو او راننه وځو چې نبی علیه السلام په سنت طریقو باندې ځو، نو دا به په عبادت کې حسابږي. بیا چې جومات له ځو سنت طریقه نه نوځو او راوځو، دا به عبادت کې شمار کېږي. که بیا بیت الخلا تلو سنت طریقه باندې ور نوځو او راوځو، دا به 40 غنټې ژوند، دا 15 خبرې په عبادت کې به هم راځي. مسلمانانو ورونو، الله تعالی یې چې که مسلمانان نه خرابېدی، کافر علما په دنیا کې مبوله سرو زرو محلونه ورکړي وای، او مسلمانان به ورته خراب شي. او الله تعالی په قرآن پاک کې چې دنیا حیثیت ته میاشي 1000 قدر هم نه دی، چې میاشي 1000 قدر حیثیت یې وای، نو الله یې چې ما به کافر په لوږه او په تنده مړه کړي وای، ځکه چې الله نافرماني کا. مسلمانانو ورونو، ما کافرو ته کړئ، بدعمله خلکو ته ګورئ، ما مالداره خلکو ته ګورئ چې یاره دا خو بدعملۍ کارونه هم کا، داسې ښې موټرې او داسې ښه ژوند دی او 20 قسمه طعامونه صبحي او ماښام او بیګایي ورته پراته وي، دا ماخ کوئ که نه. دې ته مه ګورئ. مونږ او تاسو چې په ژوند کې د الله تعالی حکمونه راولو، نبي علیه السلام طریقې راولو، چې په تبلیغ کې وخت ولګوو. تبلیغ نه بغیر چې کوم دی دا کار نه شي. تبلیغ داسې چې زړو دپاره وړو دپاره هر چا لپاره دیني مدرسه چې زده کړه پکې شي او ښودنه پکې شي، الله تعالی حکمونه پکې زده کړي، نبي علیه السلام سنت طریقې زده کړي، انسانیت پکې زده کړي، ډوډۍ خوراک به پکې زده کړي، خوب به پکې زده کړي، معاملات معاشرت چې څومره زندګۍ هغې د هر څه به پکې زده کړي. اخري دغه رحمان بابا شعر باندې به دا خبرې خلاصې کړم چې ما رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوې چې عشق نه وم په شان د نابینا وم. والسلام.